یو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث تاسو فضائل اعمال کې بار بار لسته دي چې کله یو انسان سلويخ رضی د تکبیر اولا سره منځو کی کله یو انسان سلويخ رضی د تکبیر اولا سره منځو کی نو الله تعالی بدل دو پروانی ورکی یو دا چې د غضب د جهنم نه به بری کی او دویم دا چې د منافقت دغه نه به وساتي د تهمت نه د منافقت د سټیم نه به وساتي ګوره سوره لوی اجر شه چې څوک سلويخ رضی د تکبیر اولا سره منځو کی دا مسله زوس کوم دا نارینه د پاره ده سړو د پاره نو الله تعالی بدل دو فائدې ورکی یو فائدہ به دای چې الله تعالی به د غضب د اور نه خلاص کی او دویمه فائدہ بدای چې الله تعالی به د منافقت د نوم او د تهمت نه بچ کی اوس دی حدیث مبارک ته کوم ګورو اندې کې سلويخ رضی رالو او د دې سلويخ ترزو فائدہ دا ده چې انسان پدې کې الله پاک تغیر راولي نو چې کله یو بنده سلويخ رضی د امامتای او د تکبیر اولا سره منځو کې قدرتی طور فطری طور د ژوند الله بدل کی او د فطرت د خبري وګرځي چې زبوسو تکبیر اولا سره مسکوما انو ما دا سوچ کو بیګاره سيزان سره چې تقریبا د سبانه در اختر در شپې پورې دا موږ سره سلويخ رضی جوړیږي کنه لکه نن اتلسم شعبان دی سبا خې نلسم دی نو دا نلسم او شلم او سرما ذکر ادن نکو چې ځا قبل فرض دا دواړه میاشتم چې کوم دینو د یو کم دیر شو شنو سلويخ رضی به برابر شي لکه در اختر پورې به الله پاک سلويخ رضی پوره کی نو دی روزه کې او استاد خیالین ارسلی ته الله پاک توفیق ورکی د دې خبرې چې منځونه کوي کنه او امامتای سرم کې الحمدلله زکه په امامتای کې تاسو ټول نگران مسین د ساریو پر روزه کې او د سار مز الله آسان کی نظام کدا سی وشي موږ د نن نیت کو کنه چې ان شاء الله د سبا سحر نه بلکې د نن نه خلقدا هغه د چلې د پاروم د سبا سحر نه موږ به ایس یو مز بغیر د تکبیر اولا نه کو تکبیر اولا څه ته وای دا امام چې کله نیت دړیو بندا غي سر یوځه غوګونو تلاس وشت کی بیا به کې اقوال لست علماء کړی دي چې امام ولد دوالین ویل دام دي خو صحیح قول پکې دا دی او هغه افضل قول دا دی چې بندا امام بس الله اکبر کوي وسر الله اکبر کی مقصد د خبره مدار چې د هر موز نه 15 منټه مخ کې بنده جمعه ته رسیدلې دی بیلان دی کوي نو کدا موږ نیتو ګوندا بزوم ګران نه یو سورہ د شعبان دی او پسې رمضان دی او یره دومره فائدہ به الله راي کی کنه چې فائدہ ناسي نور علی نور بش نور علی نور نظامه ټول ملګری سره زما د دې خبرې ګوري د ازي دی کې کوم مسله بیانوم یا کوم تدبیر بیانوم نو دانه کې نامه کې موجودي زی وامم د دې لپاره زمو مذاکره د الله به مالم پیدا راکې دیلم سره زما به ټول د دې خبرې نیت وکړو چې ان شاء الله د سبا سحر نه به منګه که خیر خیریتی انو د تکبیر اولا سره مسکو امام سره به یوځای ودرېګو نو تاسو بیا ګورئ کنه چې دا سلويخ رضی موږ تکبیر اولا سره وکړو یو خو زموږ د الله د پیغمبر خبره ده زموږ په ایمان دی چې بالکل موږ ته بس دو پروانی دو دغه میلاو شوي یو د غضب نه د جهنم د اور نه د خلاصېدو او دویم نمبر څه ګورئ په دې رمضان کې اخیری عشره کې الله وایي کنه عتقم من النیر د جهنم نه د خلاصېدو د پاره ده نو پای کې بنده دعاګانې کوي چې خدایا دا می سلويخ رضی ستاره پاره منځمګو او دا غ شرم د دی دا نو موږ د جهنم نه خلاص کی او دویم د منافقت نه د براءت منافقت نه بد الله ساتي او ماوي تغیر او تبدل بدر کې الله راولي آینده کې بستا منځونه برابر شي نو ټول رونه چې سوره زما د درس دی وخت کې اوري مشران دي کشران دي نیت کو نیت چې ان شاء الله د سبا سحر نه زمو منځ که خیر خیریتی نو دغه سره خیر دی که زما په خپل جمعات کې مثال د ماسپخین موز یو بجری اول ته زمانه وشو گاونډي جمعات د ورشم بل جمعات د ورشم یو نیمه چې کوم ځای باندې موز دی په وبان یو کوم ځای موز دی خو چې زمونږ نه بس دغه مسکزان شي زمونږ نه د تکبیر الله مسکزان شي پوهیږي دا رنګ ساری یو جمعات کې وختي موز دی مانه غټیم مخکې روز بل جمعات د ورشم نو ګور دي دغه اهتمام وای کنه دا بل جمعات د تللو منډوال دا اهتمام کې راځي نو دې سره بنده کې الله په فطرت کې تبدیلی راولي سورلي برکات به نیتو کوي ښا الله دې مال او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي
دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي